الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه أدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله رب العالمين حمد وثناء او جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې درود او سلام نبات زما محترم او معزز الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړیو زموږ د پیدایش مقصد دا مهمل او بیکار نه بلکې الله رب العالمین زموږ د کامیابی او زموږ د فلاح لپاره انبیاء کرام راولېږل او دی انبیاء ته دا فرمایل چې دا شریعت او دا دین ویسه او خپل امت په دې خبره باندې خبر کړي چې کم انسانانو د الله رب العالمین په لار باندې تګو کو د الله چې کم استاد او پیغمبران را لګلې دي دا هغه په طریقه باندې روان شو نو دا هغه د پاره جنت ته او کم انسانانو په دې طریقه باندې په دې لار روان نشو دا هغه د پاره د الله رب العالمین د طرفنا سخت عذاب او ور دي ځکه زما محترمو زمون مسلمانانو په زړونو کې دا خبره ناشته ده چې یاره ګناه وکا دا الله رب العالمین نافرمانی وکا ولی اوس خو ځوانې اوس خو د ژوند دی چې کله بوډا شوي کله کمزوری شوي بیا به د الله رب العالمین عبادت او بندگی کوو جومات ته به راځو نظمه محترمو ځکه د انسان سره د مرګ نیټه مقرره ده پته ورته نشته دی چې کله به دا انسان مړ کېږي په ځوانۍ کې مړ کېږي که په بوډاوالي کې مړ کېږي او که په ماشوموالي کې مړ کېږي د دې پته د انسان ته نشته دی زما محترمو نو د دې د وجې نه الله رب العالمین زمونږ د کامیابۍ دپاره دغه انبیاء کرام راولېږل او دې انبیاو په ژبه باندې مونږ ته دا وویلې چې انسانه تا چې په خپل زړه کې دا خبره یخې ده چې الله غفور الرحیم دی ټیک ده الله رب العالمین غفور الرحیم دی خو یو نقطه بله هم ده چې وان عذابي هو العذاب الالیم چې کله الله رب العالمین غصه شي بیا د الله رب العالمین گرفت او د هغې نیونکي دا ډېر سخت دی زما محترمو الله رب العالمین دې مونږ ته وساتي نو د دې د وجې نه زما محترمو الله رب العالمین مونږ ته پیغمبر راولېږلو ځکه آدم علیه السلام ته هم الله رب العالمین په ابتدا کې دا خبره وکړله چې کله هغه د جنت نه دنیا ته راوستلو نو دا خبره ورته وکړله چې قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون یا آدم علیه السلام تاسو ټول خو دنیا ته روان یې خدا یو خبره یاد وساته چې زما د طرف نه وتا ته یو رهبر یو رهنما یو استاد راځي ته به د هغې په لار باندې ځې په هغې په طریقه باندې به عمل کې نو فلا خوف علیهم چې کله ته د دنیا نه رخصتېږي قبر ته نو د قبر کې دا یره چې کوم ده دا په تا باندې نه ولې تا سره به د دین او د شریعت او د عمل او د اطاعت رڼا تا سره موجوده وي ته به یریږې نه ولا هم یحزنون او نه به غمجنې د قیامت په ورځ دغه سخته ورځ باندې چې یاره هر انسان به خپلو اعمالو دپاره به تشویش کوي چې یاره
ما ته یو نیک عمل ملاو شي چې دې سختۍ نه بچ شمه نو تا چې په دنیا کې د الله رب العالمین او د پیغمبر اطاعت کړې وي نو ته به هیڅ کله چې دی نو په دې سخته ورځ باندې به غمجنه کېږي نه. د دې د وجې نه الله رب العالمین موږ ته چې کوم پیغمبر او د هغې صحابه را کړي د هغې صحابو عمل تاسو وګورئ د هغې طرز زندگی تاسو وګورئ. د دې د وجې نه الله رب العالمین د هغو هغه زندگی خوښه شوې وه د هغو هغه طرز اطاعت خوښ شوی د هغو هغه طرز فرمانبرداري خوښ شوې وه. ځکه په قرآن کې موږ ته وفرمایل چې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ای امته که چېرته تاسو د دې د پیغمبر د ملګرو په شان عمل وکئ د هغې په لار باندې روان شئ نو فقد اهتدوا تاسو هدایت موندونکي په سمه لار باندې تاسو روان شئ. او که چېرته په هغې باندې عمل ونه کوئ په هغې باندې اطاعت شروع نه کړو د هغې په لار باندې روان نه شوئ نو سمه لار ستاسو مقدر نه ګرځېږي. اوس راځو دې خبرې ته زما محترمو چې په دې دنیا کې هر قسم بدعات او رسومات رایج شوي دي. هر سړی لګیا دی د خپل ځان د مشهورو دپاره د خپل ځان د عزت پیدا کولو دپاره په دې دین کې بدعات شروع کړي دي. خو چې کله ورته ته ووایې چې یاره دا بدعت دی دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله رب العالمین د طرف نه کوم حکم نشته دی نو سمدستي په تا باندې دا مهر لګئ چې یاره شیطان هم په دې خبره باندې چې دی ناراضه نو دا تاسو هم چې دی نو په دې باندې څه ناراضه یې. ولې په دې کې څه ممانعت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت جشن موږ مناو کو په هغې باندې موږ چې کوم دی نو خوشحالي وکړو. ټیک د زما محترمو دغه خبره موږ د چا را رسولې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت په 12 د ربیع الاول باندې شوی دی. دغه علما او دغه اسلاف او دغه مشرانو موږ ته را رسولې ده. هم د دې مشرانو په کتابونو کې لیکلي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت کې اختلاف دی. بعضې وایي چې په 8 د ربیع الاول باندې شوی ده بعضې وایي د 9 په ربیع الاول باندې شوی ده او بعضې وایي چې په 12 د ربیع الاول باندې شوی ده. څه معین تاریخ معلوم نه دی اما د وفات هغه تاریخ معلوم دی چې هغه څه دی 12 د ربیع الاول دی. یعنې تاسو سوچ وکړئ دې خبرې ته چې کله به د دې عید میلاد النبي چوټي وه نو چا به یې تپوس وکړو چې دا څه شی دی وایي باره وفات دی وایي دا د څه شي چوټي ده وایي باره وفات چوټي ده وایي د وفات چوټي به یې ورکوله. خو هغه اوس موږ بدل که موږ څه وایو د جشن چوټي مناوه وایي جشن نه دی زما محترمو دغه کې اختلاف موجود دی. خو موږ چې کوم جشن نن مناوو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات مناوو د جشن او د ولادت نه مناوو زما محترمو. ځکه الله رب العالمین چې موږ ته کوم د پیغمبر صحابه را کړي او د هغې په نقش قدم باندې د تلو په باره کې موږ ته فرمایلي دي د هغو ژوند وګورئ د هغو زندګي وګورئ. که چېرته د هغو په ژوند کې د هغوی په زندګۍ کې دغه خبره موجوده وي هغو دغه جشن مناو کړی وي نو موږ ته هم پکار دی چې موږ مناو کړو. هغو چې کوم جشن مناو کړی دی هغو څه شی کړی هغو اطاعت کړی دی هغو فرمانبرداري کړې ده هغو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه خبره هغه په خپله زندګۍ کې راوستې ده. ځکه الله رب العالمین چې موږ ته فرمایي لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. الله رب العالمین ای امته په تاسو باندې یو احسان کړی دی. هغه احسان څه شی دی؟ اذ بعث فیهم رسولا الله په تاسو باندې پیغمبر را لېږلی. که چېرته الله رب العالمین موږ باندې دا احسان نه وی کړی او دا پیغمبر یې نه وی را لېږلی نو موږ الله ته څه ګیله کولی شوه څه عذر هم پیش کولی شو هېڅ هم نه شو کولی. الله موږ ته خپله فرمایي چې وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین د دې پیغمبر د را لېږلو نه مخکې تاسو څه وایي په ګمراهۍ کې وایي تاسو په سمه لار باندې نه وایي. نو موږ څه کوو موږ د هغې احسان بدله څه ورکوو. لکه دنیا کې تاسو وګورئ چې یو انسان چا سره نیکي وکړي ښېګړه وکړي یا ستاسو ضرورت وي پیسو ته یا نور څه ضرورت وي هغه یو انسان تا سره هغه ښه وکړي نو ته د هغې احسان څنګه ادا کې کور کې ډمان راولي کور کې چې دی نو جشن مناوې کور کې چې دی نو جلسه جوړه چې یاره پلاني ما سره دا نیکي کړې وه پلاني ما سره دا نیکي کړې وه نن د هغې د خوشحالۍ او د هغې د شکریا ادا کولو دپاره زه دا کار کوم موږ دا کار کوو نه. نو چې نه کوو او الله رب العالمین موږ باندې دا احسان کړی دی
نو موږ بیا ولې چې دی نو دا جشنونه مناوه او دا ستارې په دروازو باندې لګو دا جنډې په دروازو باندې لګو ولې وایي دا 12 ربیع الاول دی. وایي زما محترمو که موږ د دې صحابو په نقش قدم باندې روان شو او الله رب العالمین هم فرمایي ان کنتم تحبون الله فاتبعوني که چېرته تاسو د الله رب العالمین سره مینه او محبت کوئ نو فتبعوني د دې پیغمبر تابعداري وکړئ. د دې صحابو نقش قدم ته وګورئ دیو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري په هر ځای کې کړې وه تر دې پورې چې کله بدر په مقام باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم 314 صحابه هغه راوستله په میدان باندې ودرول بل طرف ته زر کسان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رب العالمین نه دعا کوي چې الله دا یو وړه ټولګۍ ده که نن تا چېرته دا ختم کړل نو ستا د نوم اخیستو دپاره په دې دنیا کې څوک پاتې نشي. دومره الحاح یې وکړو دومره زور یې ورله ورکړو چې ابوبکر رضی الله عنه ورته وویل چې د الله رسوله بس کا الله رب العالمین لازما ستا دعا قبلوي. بهر راووتو دې صحابو نه تپوس وکړو اوس مشوره اخلي ځکه کمانډر دی مشر دی د دې ملګرو نه ملګري په اعتماد کې اخلي تپوس ترې نه کوي چې آیا تاسو څه وایئ جنګ وکړو که ونه کړو. مهاجرینو او انصارو ورته جواب ورکړو چې په هغې کې مقداد ابن اسود رضی الله عنه هغه ورته فرمایي چې د الله رسوله دا خبره د ذهن نه وباسه چې موږ به د موسی علیه السلام غوندې یو داسې به نه یو چې هغه خپل قوم ورته وویلې چې اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون ورشه ته او ستا رب دې وجنګېږي موږ دلته ناست یو انتظار کوو چې کله وجنګېدی جنګ هم وګټله بیا موږ ته ووایه چې موږ درشو. موږ داسې نه یو بلکې موږ خپل مال او ځان خپل هر څه ستا په باندې قربان کړي دي ته موږ ته حکم کوه موږ به پرې ورځو. راځئ دغه اوس حکم وګورو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته دغه حکم بیان کړی دی او که نه دی بیان کړی. موږ ته خو پیغمبر 2 اختره بیان کړي دي چې کله مدینې ته راغی او دا ماشومان یې ولیدل چې یو 2 ورځې جشن یې مناوه پیغمبر ورته وفرمایل چې الله رب العالمین دا تاسو باندې ختم کړه بلکې الله تاسو 2 ورځې نورې درکړې دي چې یو عید الفطر دی او یو عید الاضحی دی. دا د خوشحالۍ ورځې دي په دې کې مناو کوي. موږ ته خو پیغمبر 3 اختر نه دی بیان کړی. موږ ولې دا 3 اختر مناوو زما محترمو؟ دا صرف په دې وجه باندې چې شیطان موږ باندې حاوي شوی دی او هغه د الله رب العالمین څخه دا وعده کړې وه لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. دغه بد عمل به دیو ته زه ښایسته کومه د ثواب په نیت به ورته پیش کوم دیو به دې نه توبه وباسي او نه به ستا طرف ته راځي هغه د ثواب په نیت باندې موږ ته پیش کوي که څوک د څه وایي نو دې ته اوس وګوره دې ګستاخ ته وګوره د پیغمبر په ولادت باندې خوشحالي هم نه مناوئ خوشحالېږي هم نه. دغه شیطان هغه ښایست موږ ته بیان کړی دی زما محترمو او موږ څه کوو په هغې خوشحالي باندې ګډېږو هم دمان هم ګډوو همدغه شانې سندرې هم وایو. دا خو زما محترمو د الله رب العالمین هغه احسان بدله نه ده چې کوم الله رب العالمین موږ ته کوم احسان موږ ته بیان کړی دی چې لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. حکم یې څه کړی چې د دې پیغمبر کار بسئ یتلو علیهم آیاته ویزکیهم تاسو په پاکۍ د څه شي نه د دې شرک نه د دې بدعاتو نه د دې رسوماتو نه د دې غلط کارونو نه چې تاسو دا غلط کارونه کوئ. وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين او کچره دا الله پیغمبر نو را لګي د دې نه مخکې الله فرمایي چې تاسو په سم لار باندې نه وئ نو اوس موږ ته څه پکار دي زما محترم پیغمبر خو الله رب العالمین موږ نه واغستو موږ د هغې په نقش قدم باندې روان شو د هغوی په لار باندې روان شو د هغې په لار باندې څوک تللي دا صحابه تللي موږ څه کوو موږ دې صحابو ته دې تابعینو ته بد رد وایو دیو ته کنځل کوو د دیو په نومونو باندې موږ کنځلې جوړې کړې دي نو موږ به څنګه کامیاب شو زما محترمو زموږ زندګي به څنګه صحیح شي ځکه چې په موږ باندې کم تکلیف راځي موږ څه وایو موږ دغه خبره کوو چې یاره الله رب العالمین یو ځل لیدلی یم چې په ما باندې دا مصیبت راولي نه الله تل نه لیدلی زما محترمو خو ستا دا اعمال داسې دي زموږ دا اعمال داسې دي زموږ دا کردار داسې دی
زمونږ دا کړه وړه داسې دي چې الله رب العالمین مونږ باندې مصیبت راولي، مونږ باندې مونږ له زور راکوي چې انسانه دا کارونه کې ګوره که دا کار دی وکړو نو د سمې لارې نه به واوړې، د سمې لارې نه به اخوا به شي. د دې د وجې نه زما محترمو پکار دا دي مونږ ته چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري او اطاعت کما حقه شروع کړو، لکه څنګه چې هغه مونږ ته بیان کړی دی چې کله کوم ځای کې ته دا خبره وکړې چې یاره دا ربیع الاول مناول دا بدعت دی، هر سړی تا باندې نیغ په نیغه ودرېږي. ولې هلته شیطان مونږ ته چې دی نو دغه بدعت او دغه رسومات دا یې مونږ ته د ثواب په نیت باندې پیش کړي دي. ځکه یو ورځ به وایي چې هغه ناستو او ډېر خفه و، چا ورته وویل چې مشره ولې خفه یې؟ هغه ورته وویل چې یاره الله رب العالمین په قرآن کریم کې یو آیات را نازل کړی دی، مونږ چې د ټوله ورځ خواري او محنت وکړو هغه زمونږ خواري او محنت عبث لاړه شي. دا انسان چې دی نو ټوله ورځ مونږ د سمې لارې نه واړو، د ګناه په لار باندې روان کو او دا انسان ولږي شي صرف استغفار ووایي نو الله رب العالمین هغه ټول هر څه د څه شي کې معاف کړي، زمونږ خواري لاره برباده شو. نو یو کس ورسره ناست و هغه ورته په دې باندې خفه کېږم مه دا څه خبره ده، دا خو وړه خبره ده، تا چې د الله رب العالمین سره وعده کړې وه چې الله رب العالمین ته ورټلې د جنت نه یې ویستلې، تا د الله سره څه وعده کړې وه؟ تا دا وعده کړې وه چې لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین، چې الله زه به دا بد عمل دیو ته د نیکۍ او د ثواب په نیت باندې پیش کوم او ولأغوینهم اجمعین او دا ټول به د سمې لارې نه ګمراه کوم. هغه عمل ورسره وکړه که نه، دغه بد عمل دا د ګناه عمل دې ته د ثواب په نیت پیش کا، لکه څنګه چې اوس موږ ته پیش شوی دی چې دا د میلاد النبی دا جلسې دا جلوسونه دا تقاریر دا چې دی نو محفلې جوړول دا ګډاګانې کول دا ټول موږ ته په څه باندې پیش شوي دي؟ د ثواب په نیت باندې پیش شوي دي. ولې موږ ته نه استغفار کوو نه د توبه وباسو او چې موږ ته څوک ووایي نو بیا هغې ته لا الټه غوسه کېږو چې یاره ته خو شیطان یې، ولې د پیغمبر په ولادت باندې خوشحالي نه مناوې، الټه موږ دغه خبره هغه ته کوو. نو پکار دا دی زما محترمو دې خبرې ته به سوچ وکړو چې صحابه کرامو آیا دا اختر مناو کړی دی او که نه دی مناو کړی؟ راځو دې خبرې ته چې یاره موږ ډېر عاشق رسول یو که هغه صحابه کرام ډېر عاشق رسول یو؟ موږ ډېر عاشق رسول یو که تابعین عاشق رسول ډېرو؟ موږ ډېر عاشق رسول یو که تبع تابعین ډېر عاشق رسول وو؟ که تاسو د تاریخ او اوراق ولټوئ نو دغه تاریخ اوراق دغه خبره بیانوي تر 600 کاله پورې 6مه صدۍ پورې دا میلاد النبي چا نه دی مناو کړی. د 600 صدۍ نه بعد دا میلاد النبي چې دی نو دا مناو شوی دی. هغه هم څنګه و یو باچا و هغه دا خبره بیانه کړه چې یاره زه خو هسې مړ کېږم خو زه وایم چې دا زما دا نوم په دې دنیا کې برقراره پاتې شي، دا نوم مې برقراره وي چې هر سړی زما دا نوم اخلي. لکه اوس څنګه چې موږ دا بیان شروع کړی دی تاسو ته بیانوم چې یو وزیر یو ډېر هوښیار و، هغه ورته وویل چې باچا دا خو اسانه خبره ده، ستا نوم به د دنیا کې مشهور وي، څنګه به یې؟ وایي ته داسې وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولادت باندې جشن مناو که، جلسې او جلوسونه او دا ډمې او دا شی نه بناو که، هر سړی به د ثواب په نیت باندې به کوي او چې څوک بیا تاریخ بیانوي په تاریخ کې به ستا نوم اخیستلی کېږي، ستا قصې به بیانېږي. هغه ویل چې والله دا خو ډېر د کار خبره دې راته وکړله، ډېره د بهترینه خبره دې راته وکړله. زما محترمو تاسو چې وګورئ په 600 کې که 1500 هجري کې دغه باچا دغه کار باندې عمل شروع کړو تر نن ورځې پورې هغه څه شی دی جاري دی. زما محترمو د چې یو کار د الله رب العالمین او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کې نه وي نو هغه به مونږ څنګه کوو؟ دیو به مونږ باندې دا سوالونه کوي. دا سوال تاسو واورئ زما محترمو چې یاره کوم ځای کې منه راغلی ده؟ تاسو ته خبر وکړئ چې یاره دا بدعت دی نو هغه سمدستي تا ته وایي کوم ځای کې منه راغلی ده؟ ته یې ما ته د منې دلیل وښایه. زه تا ته د منې دلیل ښیم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. داسې یو کار داسې یو عمل چې هغه زمونږ په دین کې نه وي، زمونږ په شریعت کې نه وي، یا ما به حکم نه وي کړی
فهو رد هغه څه شی دی مردود دی. نو راځئ اوس وګورو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو د سیرت مطالعه کو، د دیو حالت زندگی مطالعه کو. آیا دیو دا ورځ مناو کړې ده؟ آیا په دې باندې دیو جشن مناو کړی دی؟ آیا په دې باندې دیو خوشحالي مناو کړې ده؟ ها، یو ځکه یو روایت راځي چې هغه روایت دیو نیولی دی په دې میلاد النبی په دلایل باندې. هغه روایت څه شی دی؟ وایي یو وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم جومات ته راغی، وایي صحابه کرام یې ولیدل چې یو ځای کې ټول کېناستل، بل ځای کې ټول کېناستل، بل ځای کې ناستې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی خواله ورغی، ورته وویلې چې تاسو څه یاداشت کوئ، څه خبرې کوئ؟ هغه ورته وویل چې د الله رسوله موږ دغه خبره کوو چې یاره الله رب العالمین موږ ته پیغمبر را لېږلی دی، که دا پیغمبر الله نه وی را لېږلی نو موږ خو ګمراه وو، موږ خو جهنمیان وو، موږ خو د سمې لارې نه اورېدلي وو. نو ټیک ده زما محترمو، دغه خبره دغه دلیل میلاویږي او دغه بدعت والا خلک دا څه کوي؟ دغه دلیل رانیسي او وګوره په دې باندې دیو جشن مناو کړی دی، خوشحالي مناو کړې ده. څنګه چې جشن او خوشحالي هغه مناو کړي هغه شان دې موږ هم مناو کو کنه. ځکه الله رب العالمین فرمایي چې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، چې څنګه دیو ایمان راوړی، څنګه عمل دیو کړی دی، څنګه طریقه او اطاعت دیو کړی دی، دغه شان دې ته هم وکړه فقد اهتدوا. نو ته به هدایت موندلی کې، چېرته ته داسې ونه کړې نو هدایت ته به څنګه موندلی شي؟ د هدایت په لار باندې څنګه تللی شي؟ ځکه الله رب العالمین بل ځای کې فرمایي من یطیع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د پیغمبر اطاعت وکړو هغه داسې شو لکه د الله اطاعت یې وکړو. بل ځای کې فرمایي که چېرته د الله سره محبت غواړې دا دې په زړه کې وي چې یاره الله رب العالمین تا سره مینه وکړي، محبت وکړي، تا ډایرکټ جنت ته بوځي، ستا ګناهونه معاف کړي، ستا درجات بلند کړي، ستا ګناهونه هغه ختم کړي. نو څه وکړه؟ فاتبعوني، ای پیغمبره ورته ووایه چې زما تابعداري وکړي. د پیغمبر تابعداري په څه کې ده زما محترمو؟ د الله رب العالمین هغه احسان به موږ څنګه په عمل کوو؟ هغه به څنګه چې کوم دی نو شکریه به د هغې ادا کوو؟ هغه په دې باندې ادا کوو چې د الله رب العالمین چې کوم استازی را لېږلی د هغې تابعداري او د هغې اطاعت وکړو زما محترمو. که نه نو کامیابي او په دې کارونو باندې زموږ دپاره دغه نشته دی. ځکه بعضې خلک داسې دي چې مونځ نه کوي او چې مونځ ورته وویل بیا څه وایي؟ یاره وایي د دې لپاره داسې زړه په کار دی چې هغه داسې وي، هغه هغسې وي او ما سره هغه زړه نشته دی، ما سره دا نشته دی، ما سره هغه نه، ډېرې بانې کوي. زما محترمو مونږ ښه یو که پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه دی، ځکه الله رب العالمین هغې د مخکیني او وروستوني ټولو ګناهونه معاف کړي وو. بیا هم الله پیغمبر ولاړ دی، صحابه یې تپوس کوي چې ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم ته ولې چې دی نه دومره ځان ستړی کوې، دا په ولاړه ولاړه د خپلې پنډۍ مبارکې وپړسولې. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب واورئ. هغه دا ونه ویل چې او بس عظیم الله رب العالمین ما باندې احسان کړی، مهرباني را باندې کړې ده، زه راځه بس څه پې کومه چې دا عبادتونه او دا بندګیانې کوم، ځان ستړی کوم، زه به قرار به خوبونه کوم. نه پیغمبر ورته وفرمایل افلا اکون عبدا شکورا، ایا زه د الله رب العالمین شکرګزار بنده نشم؟ الله چې په ما باندې کوم احسان کړی چې لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، د هغې احسان بدله به څنګه ورکوم؟ افلا اکون عبدا شکورا، ایا زه د الله رب العالمین شکرګزار بنده نشم؟ شکریه څنګه ادا کړې وه؟ د الله اطاعت یې کړې وه، د الله تابعداري کړې وه، د الله فرمانبرداري کړې وه. الله رب العالمین چې کوم حکم موږ ته را نازل کړی و هغه یې منلی دی، او چې د کوم حکم نه موږ منع کړی و هغه یې ځان باندې منع کړی دی. دغه د الله رب العالمین د هغه احسان بدله ده. که نه نو په دې جشنونو باندې، په دې جلسو باندې، په دې لاره کې چې دی نو دا پړقونه لګولو باندې دا خوشحالي نه مناویږي زما محترمو. الله رب العالمین د دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي، او الله رب العالمین دې موږ د دې بدعات او د رسوماتو نه بچ کړي، او الله رب العالمین دې هغه خوشحالي موږ له راکړي کومه خوشحالي چې الله رب العالمین موږ ته بیان کړې ده. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زما محترمو زمونږ په ذهنونو کې او زمونږ په دماغ کې به دا خبره راځي چې یاره مونږ د الله رب العالمین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري او اطاعت وکړو نو د هغې به څه فایده مونږ ته ملاویږي. ځکه انسان خو حریص دی چې کله کم کار کوي کم کاروبار ته یا کم شي ته لاس اچوي نو ټولو کې اول دا خبره کوي چې یاره ما ته به پکې څه ملاویږي ما ته به پکې څه فایده ملاویږي. هغه فایده هم الله رب العالمین مونږ ته بیان کړې ده خو دا زمون غفلت دی زمون سستیا ده چې مونږ د الله رسول صلی الله علیه وسلم سیرت نه لولو مونږ د الله رب العالمین قرآن هغه نه لولو په ترجمه سره کم دعوت چې مونږ ته کېږي کم درسونه چې مونږ ته کېږي مونږ هغه ته نه کېنو دا زمون سستیا ده زما محترمو. ځکه الله رب العالمین خپله فرمایي چې د پیغمبر په اطاعت باندې د الله محبت ملاویږي ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. بیا د الله رب العالمین د رحمت نزول په انسان باندې کېږي چې الله رب العالمین فرمایي چې واطیعوا الله واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون چې په تا باندې څه وشي رحم در باندې وشي. ځکه مونږ چې دی نو د یو نیکۍ محتاج یو د یو نیکۍ زمونږ په ذهن کې دا پرته ده چې مونږ دغه نیکۍ حاصل کړو چې کامیاب شو نو چې اطاعت او د الله د رسول او د الله رب العالمین وکړو نو الله فرمایي چې لعلکم ترحمون په تاسو باندې به رحم وشي. ځکه مونږ چې کله اطاعت او فرمانبرداري د الله رب العالمین او د پیغمبر وکړو نو بیا مونږ ته څه ملاوي شي لکه څنګه ابتدا کې ما وفرمایل چې الله رب العالمین آدم علیه السلام ته دا وفرمایل چې پتا باندې بیا دوه احسان الله کوي. یو دا چې تاسو ګورئ چې کوم انسان وفات شي او په قبر کې کېښودل شي نو قبر کې سخت تکه تیاره وي ځان له چې انسان یو تیاره ځای کې پروت دی سخت یېرېږي نو الله موږ ته ابتدا کې دا وفرمایل چې فلا خوف علیهم چې که ته تا د پیغمبر اطاعت او تابعداري وکړله نو په دې قبر کې په دې سخت ځای کې په دې تیارې والا ځای کې په تا باندې به هېڅ قسم د یېره نه وي ولا هم یحزنون نه به ته غمجن یې. ولې یو انسان چې کله په هغې باندې قرضونه زیات شي یا مصیبت پرې راشي یا بیماریانې پرې راشي او جیب کې ورسره 1 روپۍ نه او سخت پریشان وي دغه پریشانۍ په عالم کې دا انسان په دې هسپتال کې ولاړي یا په بل ځای کې ولاړي تاسو سوچو کې څونه پریشانی په دې انسان باندې همدغه شانتي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کړه چې د قیامت ورځ دا دغه شان پریشان ورځ ده چې انسان به د دې قبر نه بربند ناسنته ابلغ به را پاسول شي او دا انسان په دې ارمان کې به چې یو نیکی ملاوي شي چې دې تکلیف او دې سختۍ نه زبد شمه. نو الله فرمایي که چېرته تا د پیغمبر او د الله رب العالمین تابعداري او اطاعت وکړو نو فلا هم يحزنون ته به چې دی نه په دې سخته ورځ باندې به څه نه غمجن به نه فکر به تا سره نه ته به خوشحاله چې یاره په دنیا کې ما څه کړی دی. ځکه الله رب العالمین بل ځای کې فرمایي چې کله جنتیانو ته تپوس وکړي چې تاسو څه کول انا كنا ندعو قبل برو في الجحیم مونږ چې دی نه په دنیا کې څه کول د الله رب العالمین هغه چې کم اطاعت او کم فرمانبرداري و هغه مونږ کړی ده. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرؤوا كتابيه راشي زما د عمل نامه ولولئ ولي اني ظننت اني ملاق حسابي او زما دا امید چې زما د الله رب العالمین سره ملاويږم
نو هغې دپاره ما محنت او کوشش کړی هغې دپاره ما چې دی نو سمه لاره اختیاره کړې وه. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې موږ نه هغه اعمال والي چې هغه د جنت د تلو ذریعه وي او د هغه اعمالو نه دې الله موږ وساتي چې هغه د جهنم د تلو ذریعه وي. الله رب العالمین دې موږ ته د الله او د الله د رسول تابعداري او اطاعت را نصیب کړي چې موږ قبر کې هم یره را باندې نه وي او د آخرت په هغه سخته ورځ باندې هغه سختي نه بچ شو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صفونا برابر كنيسة